محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 1412 نمبر حدیث مبارک ہے. 1412 نمبر حدیث شریف ہے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دا حدیث روایت ہے. ابو ذر خپل نام ہے جندب دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر صحابی دے. اللہ تعالیٰ دے ته ناراضی شي, اللہ تعالیٰ دې د خپل ځان ناراضي کړي. اللہ تعالیٰ دې زما او ستا او د ټول امت د طرف نه بهترینې بدلې ورکړي. قال جندب رضی اللہ عنہ ویلی دی ابو ذر رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یو موقع کې نبی علیہ السلام ما ته فرمایلی, ما ته وویل الا اخبرک باحب الکلام الی الله, ابو ذر عزتا ته داسې کلمات نه خیما چې کومې الله پاک ته الله تعالیٰ ته د ټولو نه زیاتې محبوبې دي. ابو ذر د الله تعالیٰ خوښې کلمې درته ونه خیم. او بیا فرمایل ان احب الکلام الی الله, الله تعالیٰ ته د ټولو نه زیاتې محبوبې کلمې سبحان الله وبحمده, وی وایي اخلاص سره سبحان الله وبحمده, سبحان الله وبحمده. دا دو کلمات دي, سبحان الله وبحمده. معنی دا سبحان الله پاکی بیانوم, پاکی دا الله د ټولو عیبونو نه, د ټولو نقایص او نقصاناتو نه. وبحمده سره د ثنا د الله, سره د تعریف د الله. سبحان الله وبحمده دا کلمات الله تعالیٰ ته د ټولو نه زیات محبوب او خوښ دي. ظاهر دا چې څوک د الله پاک خوښې خبرې او خوښ کلمات وایي هغه هم د الله پاک خوښېږي. مسلمان ته یو ډېره لویه سرمایه په ګوتو ورله د حدیث پرو باندې. هغه مسلمان به پرې پوهېږي چې د چا څه نه څه درجه کې هم د الله معرفت حاصل وي, چې الله څوک دی. چې د الله معرفت وي قدرمندو, زه الله تعالیٰ پېژنم چې الله تعالیٰ خالق دی. زما او زما د مور پلار او د انسانانو, بني آدمانو, پیریانو, ملائکو, حیواناتو, نباتاتو, جماداتو او د ځمکې او د اسمان او څه چې په نظر ښکاري او څه نه ښکاري, د دې غرونو, سیندونو, دریابونو, ځنګلونو, د سمو لړو چورو, د هر څه پیدا کوونکی دی, نشته نه شته کوونکی. مالک د اختیار صرف همدغه چلیږي. دا ټول هر شی د الله مملوک دی, مخلوق دی, مملوک دی. الله خالق دی, الله مالک دی, او الله تعالیٰ رازق دی, روزی رسان دی. د ټولو بندگانو ته په ټیم باندې رزق رسي. ټول بندگان د الله مرزوق دي, الله رازق دی. دومره قدرې معرفت هم چې کوم بنده ته حاصلي, الله تعالیٰ پېژني. الله معرفت ته پېژندګلو دی الله مونږ ته رازده کړي. عالمان مونږ او تاسو خلکو نه ګیلې کوي, کتابونو کې به او تقریرونو کې, او ګیله ډېره په ذهن ده که تاسو کې چا کې انصاف یو غور هم وکړو. ګیله دا ده چې مونږ او تاسو لوی لوی سړي یو, بال بچهداره یو, دغه شانتې زنانه لوی لوی ښځې, وسو والا نیکونه او نیاګانې هم پکې شته, عمرونه مو خوړه. دا مطلب لوی لوی سړي او لوی لوی ښځې, او په دې نوجوانانو کې تعلیم یافته اعلی نه اعلی تعلیم به ډیګرۍ به ورسره وي. په خپل خپل فیلډ کې او په خپل خپل هنر کې به ډېرې لوی لوی ډیګرۍ حاصلې کړي. او دا عام کسب والا چې دي په خپل کسب او هنر کې هغه لیاقت او مهارت حاصل کړی دی, خو که نه پېژنو نو الله نه پېژنو, که نه پېژنو الله نه پېژنو, او نه مو ورله ټایم ورکړی دی. یعنې دا درې ټکي چې مونږ او تاسو ته تبلیغ والا کم کوي که نه, دا صرف درې ټکي نه دي. دا غور غواړي, غور. د توتي غونته راټه نه ده, په دې به ځان له بیا سوچ کوم. هغه توتي غونته راټه څوک یې وایي 25 کسانو سره مذاکره کوي او خبره کوي, د هغه په اړه اثر کېږي, بیا اثر نه پاتې کېږي. دا داسې زوردار صفات دي د الله تعالیٰ, د الله معرفت به ورته ضرور حاصلېږي. او الله به زده کوو که خیر الله تعالیٰ به پېژنو. چې کله د الله تعالیٰ معرفت او پېژندګلو وي, بیا د الله تعالیٰ
هر حکم وځای کول دا بنده ته اساني کې د هغه الله پیژني، الله د زور او د طاقت نه خبري. او چې بیا داسې قسم حدیث او آیت ورته مخې ته راشي چې دا پلانې ټکې پلانې وظیفه د الله تعالی خوښه ده، او چې زه یې مذهب د خالق مالک رازق الله محبوب جوړېږم، نو راشه کې نه ګورې د دې بنده د خوشحاله بیا انتها ني. آخر څه وجه هوا کنه حضرت کرامه رضی الله عنهم قرآن شریف را واخلي کنه، مونږ او تاسو یې راخلو کنه قرآن شریف رالو کنه کله یو روز بل روز استاد مونږ ډېر خوشي یو د قرآن مخبور. الله دې مونږ او تاسو صحیح ژوند تیرول آسان کړي. هغه به چې قرآن مجید را واخستو زوت یې راخلو، هغه را واخستو وی هذا کلام ربی هذا کلام ربی، زما د رب خبرې دي، دا زما د رب خبرې دي. او ډ باندې داسې ساسارو شو چې بېهوشه شو. مونږ او تاسو که داسې قسمه خبرو سره د بېهوشۍ نه لږ راووتو د دې خوب نه او هوش کې رالو هم به ښایي هغه هوش حواس څه کړ هغه ترې نه لاړه او بېهوشه پرېوته بېهوش، ځکه هغه کلام پېژندو او هغه رب پېژندو. نو وی هذا کلام ربی، دا زما د رب خبرې دي، دا زما د رب خبرې دي. رب پیژندو چې د نشته کوونکي ته وایي، تمام ضرورتونه پوره کوونکي ته وایي، او آخره کې بخونکي ته وایي. د الله د پیژنګلو نن امت ته ډېر سخت حاجت او ضرورت دی. وی به د نورو څیزونو حاجت به وي، چاته به د صحت حاجت وي، چاته به د اولاد حاجت وي، چا به بدۍ دشمنۍ وي د هغې نه به د خلاصۍ حاجت وي ورته، د چا به د بچي د برتې کېدو او د ترقۍ کېدو حاجت وي، چا به د لور زوی د واده حاجت وي. موږ ټول محتاج یو، فقیران یو، هر وخت هم الله پاک ته څه نه څه حاجت نښتی. لوی حاجت دا د ایمان وپېژنو، لوی حاجت دا د الله او رسول وپېژنو، دین او قرآن وپېژنو. قرآن مجید کې د یو وړوکي مارغه واقع ذکر کېږي، هدهد نامه ده. څه نوم یې دی؟ هدهد. سلیمان علیه السلام سکار پسې بلېږلو اکثر حاضري واخیسته، نشته دی. لږ ساعت پس په ونه کېناستو، رالو ډېر لرې نه راغلی و. د هغه ځای کارګزاري بیانولو ډېر زیات خفه و. یو په دې خفه و یا هغه خلک خدای نه پېژني نو نور ته سجدې لګوي، او دویم په دې خفه و وایي ښځه پې باچڼه ده، بادشاهي پې ښځه کوي، په دې خفه و. او چې هغه په خپله ورکوټو مزغو مطابق چې هغه څومره حده پورې الله پېژندلی دی، د الله تعارف چې کله کوي قرآن مجید هغه را نقل کوي. وی هغه سلیمان علیه السلام ته ویل هدهد مارغه دی، وایي دا څنګه خلق دي چې الله پاک دی پیدا کړي دي او دی له پوره دانې هم ورکوي، الله تعالی دانې هم ورکوي، موږ له غلې دانې راکوي که نه راکوي. او وایي دغه محسن الله دوی هیر کړی دی او نور ته سجدې لګوي. نو مفسرین لیکي وایي د هدهد به بس همدغه عمره تعارف ونو، د هغه خوراک دانې وي دانې، او ټایم په ټایم چې کله د هغه ته دانو د خوراک حاجت پېښ شوی دی، دا د خوراک حاجت یې چا پوره کړی دی؟ په دې پوه یو. ما ورته صرف دانې خورو که نور څیزونه خورو؟ لږ غږ خو کوئ که نه، هر څه خو بلا شی نه م الله له غرق کړ، مې خو بوسارې غر کېږي. مونږ او تاسو غوښې او په کم کم شان له یو طریقه خو نه ده که ځناور چې کوم ځناور غوښې خوري بس هغې یو کچه ومه غوښه خوري، نه نه، غوښه ده او لنډ اختر تېر شوی دی، رښتیا وایي کومې نخرې هم ورسره کړي. همدغه شان سبزیانې د سلادو په شکل او کچه او پخې او مکس او بل شی ورکې واچوي، دالونه په کم کم قسم، خالي دانې په کم کم قسم، فروټ په کومو طریقو سره کچه او پاخه او مربي او اچارونه او جوسونه، دا موږ له څوک راکوي؟ د الله پېژندګلو ډېره ضروري ده، الله بیانول ډېر ضروري دي، نه دي بیانول ضروري. امیر صاحب وایي چې د الله جل جلاله زمونږ او ستاسو په لونو باندې عکس پرېږدي، عکس چې هر وخت مونږ او تاسو ته الله جل جلاله یاد وي. ګوره یو د الله طرف نه یو د مینې او د محبت خبره درته کوم، ویې کوم که نه که زیات وخت مې اخیستی ما له هم صحت ډېر اجازت نه راکوي. موسم ښه دی نو ما ستاسو دغه ته وکړه ځکه وایم هغه او که نه بیا سبا کو خیر دی څه د یوې ورځې خبره خو ده د ژوند پته نه لګي. مونږ د نشت نه چا شته کړو؟ الله. یو د اوبه دي که نه، اوبه مونږ او تاسو څښو، څومره به هم څښلي اندازه شته دي، او هر اوبو څښلو وخت کې څومره مزه ده، رښتیا ووایي دا د اوبو دا مزې په مونږ باندې چا واخیستې؟ الله. او صرف اوبه دي، صرف اوبه دي که نه نور شی نه هم شته.
ډېر شي نه دي دا یو هوا او یو سا چې اسانه سره الله پاک زموږ او تاسو تیرې موږ د دې احسان د دې خېګړې بدله خلاصول شو سشته موږ سره نشته سره یو سا اسانه سره تیریږي او یو سا اسانه سره بهر کیږي دا مو ته پته نه لګي واړه رانی شو بدغه سام تیریږي وزیر او نوځي موږ وایي نه بس نشته دی د سابندي مریض نه تاسو کوي استا څنګه حال دی هغه وایي چې یو شی دې نه خوشي ساټي خدا شانتی بیا یو نعمت پسې ځکه سترګي غوګونه جبا لاسونه خپې موږ غونګې روز یو څوډر وخت شنو راځي جمعه ته توري مامازوي نه ځل رالو نو ماته د مور شکایت کولو چې مور مې کار لاسته یو ځس وجود مې دغه کمزورې دي زه کار نشم کولای یا بل لټو ناراسته اوس والا کارم داسي خو زه په خبره نه پوهیدم ماته د مور ګیله کوله چې په زور میاسته یو په اشاره راته اخته احتجاج کولو چې دا امام دې وکړي دي شي ما د پاره څه قدم والی نو ما ورته داسې کول چې زه ستا په خبره ما اخره کې راته داسې جوړونه غونډه شو ما ته غوسه شو چې ته زما په خبره ولې نه پوهېږې خو ششتګل ما هغه ترې رالو ما ورته مېل دی څه وایي ما ته وایي دی دا وایي که نه دی د مور په سر درته ګیله کوي نو مېل دا اوس وګوره زه د په خبره نه پوهېږم نو هغه ما ټوله دومره زور ورغلو چې ما ته هم څه شو غوسه شو زبان او دا خبرې کولو یو نعمت او رښتیا وایي دا یو نعمت مونږ او تاسو له چا راکړی خو هسې ومنئ چې نمک مردار وي خو د ټاپ درجې کې نه د الله پېژندلو الله څوک دی الله واجب الوجود دی د الله ذات وجود ذاتی دی الله پاک له وجود چا وربخلی نه دی په خپله دی ذاتی دی همیش نه دی همیش به وي زمونږ او ستاسو وجود چې دی دا مونږ او تاسو له الله پاک را بخلی دی واهب الوجود دی زمونږ او ستاسو دپاره الله واجب الوجود دی الله پاک قادر مطلق دی په هر شي باندې پوره وس رسي الله تعالی په هر شي باندې پوره وس رسي د وس لږ اندازه واخله حدیث شریف کې راځي د ازمکه چې کله پیدا کړي ټاله خوري لکه زانګو د پدې غوجل نه کېدو نو خدای پاک د امتامه چې ورته زموږ مشران وایي غرونه را پیدا کړ د نشته او د ازمکو له روبه غول نو نیم پزمکه کې نه نواته به خبره او سپه د سر د پاس او د میخونه شو نو سم خیال نه چې ازمکه وا او ټول ازمکه خوځي دا او د ټولي دنیا د غرونه روبه غول دي بسمره درس کړي څومره درس به کړي ذهن تم راځي نو ملائکه حیران شو یا الله ستا مخلوقاتو کې داسې مخلوق هم شته چې ازمکه دې په درو لغرونه دینه زور ور مخلوق یاو د غرنم زور ور شي ما سره شته دی اوس پناه غر خوري اوس پنه نم زور ور شي شته دی او اور دی اوس پنه ویلی کوي اور نم زور ور شي شته دی او وبدي اور مړکای د وبونم زور ور شي شته دی او هوا د چې په سمندر کله راشي دی وبوله سپېړې ور کوي اولی رولي د هوا نم زور ور شي شته دی او زما د ایماندار بندا د خلاص هغه پټه صدقه د چې ګس لاس ته پته ولني الله قادر مطلق دی الله خالق کل دی الله مالک الملک دی الله علیم کل دی دغه الله تدا کلمات ډیر خو وخت سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده یو بل روایت کې راغلی دی نبی له صلوات و سلام تاسو کو چې کوم کلام د ټولو نه افضل دی بیا فرمایل هغه کلام چې کوم الله تعالی د خپل فرښتو لپاره منتخب کړی دی سبحان الله وبحمده دغه حدیث نه پته ولګی چې سبحان الله وبحمده الله پاک چا لپاره منتخب کړی دی فرښتو لپاره ملائکو لپاره د دې د افضل کېدو وجه عالمانو دا بیان کړی دا چې دې کې د الله تعالی تسبیح او تحمید دواړه جمع دي د تسبیح معنا دا د ټولو عیبونو نه پاک دی لکه الله له خوب نه ورځي او موږ او تاسو له په ناستم راځي خوب شکر دی روانم خوب راځي الله پاک له خوب ولی دا خوب یو نقص دی یو عیب دی الله پاک لا يؤوده حفظهما لا تأخذه سنة ولا نوم الله باندې نه د خوب جوړ راځي او نه ولا خوب ورځي الله ټول عیبونو نه پاک دی سبحان الله تسبیح دا معنا او د حمد او د تحمید معنا دا د الله حمد او تعریف د الله صفات الله پاک دا خبره ډیره پسندیده او خوښه ده چې مخلوق لګیا وي او الله پاک د عیبونو نه پاک ثابت او د الله تعریفونه کوي دا د الله تعالی ډیره خوښه کلمې سبحان الله وبحمده او دا شار مخکې حدیثو کې راغلی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر وایو بکخیر ان شاء الله